أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله المولان العظيم. جزاك الله. مثلا چې دی مستفاده تاسو نه مخکره ड्रोन मटर पे इजाज़त मेरे मलगरी पे इजाज़त ये खुरा में मुशरों ने आमजे लिए प्रोग्राम पार्टी है غرض او په مقصد ډیره مکه خپل مشر ته ورکړي رسول الله خان ولنه روخه سمخه ودرې ته مانجس مې راو کی ځکه دوی ته مخشامي پښتونخوا ملي پارټي څونه راغلي دي د باندې ملګری راغلي دي دا زموږ شاتو سره ملاقاتونه کړي دي او د خپل مقاصد باندې خپل مطلب باندې توسې سره مجلسونه کړي دي. عزتمن نن بیا یو داسې وخت په ملک شه یو داسې کیسه یو داسې خبره یو داسې لهر روان ده چې نن بیا د قوم د یووالي ډېر لوی ضرورت ده. د قوم د ګټې خبرې وخت دی او کچېرې میر په خپل باندې او په د خپل مشرونو مې غږ نه وکړو د دغه ګټې اخیستلې د پوره د دغه مقصد حاصلولې د پوره د خپل د بچیانو مقصد مخشه مستقبل ښه کولې د پوره بیا میر داسې پسمانده پوتې شي لکه مخشه نه چې میش پوتې شوي میش ته قسمه قسمه ټلي په دا ملک شه جوړېږي او قسمه قسمه نوم باندې میش ته मतलब دا सियासी तौर बंदे मक्ष केजी वो देगे पर दरवेगे बंदे मीर दगा से खातो केजी मीर दा पश्तूनख्वा मिला पार्टी प्लेटफॉर्म ना मीर दा किसा काई अखपले होम ता दिजोने ता चिलिश की गौर और फिक्र किए तो से अखपल मशर ऊपर रानी है पला झंडा ऊपर रानी है पला किसा ऊपर रानी है पल रहबार ऊपर रानी है इंशाल्लाह तो से तावे बिल्कुल दा तकलीफ नहीं چې میز رښتیا سدي او میز دروغ سدي ډېره خبره نه کوم مشر به میز خپله وینا ډېره په وضاحت سره تکایي ډېر د رفیع الله خان د کرک د خرام ملګري شکریا ادا کوم چې په دوزو شی موته د بیر ته بانی طرف نه موکار وکړه او د خپل خبره په یو شعر بس کوم چې وخت خو واسو کا ورک مې کړه زبر هزار غون شم ګل بشما دینا پاس د پښتونخوا ملي پارټۍ کوواز ضلعي سیکرټري امین اعظم خاص تخواست کوم چې روشي خپل حالات وسارو زما دوروي ما ډېره خبرې به لږه خپل مشر په مخ کې ما دا یو خبره دي نه مخکې کړې او مشر به ختم شو زه به بیا یم څه مشر راغلی دی د وخت احمد شاه ابدالي راغلی دی د وخت خوشحال خان راغلی دی که موږ کومه نامه ورته ورکړو هغه به دې دپاره غمه نه وي ځکه چې دغه وخت کې دغه زموږ مشر دی دا د ټولو پښتنو مشر دی د لرو برو افغانانو مشر دی راغلی دی خپل کارونه خپل وطن خپل هر څومره مصروفیات یې پرېښلي دي کلي په کلي ګرځي وطن په وطن ګرځي نو زه به هغه د سهیل صاحب یو شعر دی وي بیا سهیل په خپل ټوکرې ټوکرې کچکول پتري وهم بیا سهیل په خپل ټوکرې ټوکرې کچکول پتري وهم خو خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم
د پښتونخوا ملي پارټۍ صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري ملک شفقت تفاس کو چې خپل هلت سره همزولو کشرونو کلیولو امین اعظم لکه چې ویل د وخت ابدال د وخت خوشحال هغه نن موږ کلي ترغړه ده او د کرک ضلع ته یوه پرزونه پې وکړه چې هغه دا دی چې پښتونخوا ملي پارټۍ د نوي سر نه ارنیز کولو بنیاد د خوشحال بابا په مځکه کښې د خوشحال بابا په مځکه کښې په خټکځینې کښې په کرک کې کښې شوال او موږ تاسو ته پچار دي چې په خپل ملي مشر محترم محمود چکزي په اقتدا کې د هغې په امامت کښې د پښتونخوا ملي پارټۍ د جنډې لاندې چې دا د موږ دا جنډه وکسوئ دا جنډه داسې جنډه و پاکستان کې د چا ښه نه وي دا د شوشته خلکو سوچ شوشته خلکو شوشته جنډه تخلیق کړې دو او موږ تاسو ته پچار دو چې د محترم مشر په اقتدا کښې د هغې په تنظیم کښې پښتونخوا ملي پارټۍ کښې چې دا د خپل قوم خپله پارټي پښتونخوا ملي پارټۍ د دې جنډې لاندې متحد هشو منظم هشو او دلته نه انشاءالله که لوی ورته منظوره وي موږ به د وړوکي اختر نه پاس لوی ګمنې د ټولې موږ پښتونخوا ملي پارټۍ ملګري چې دي دلته کې چې کرک ضلع ملګري دي که د نور ملګري جنوبي اضلاع موږ به اول انشاءالله د کرک ضلع بر جوړو بیا به د جنوبي اضلاع چې دا بر جوړو خو اوس زه خپل ملي مشر ته د پښتونخوا ملي پارټۍ چیرمین ته په دې شعر منې هرکلی وته چې د افغان په ننګ مې وتړله توره د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم او انشاءالله تاسې ډېر په تفصیل سره توجه سره د مشر خبرې وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د پښتانه قام د ډېر درانه ټبر خټک دلته په خورمه کلي کې راغونډ شوو د دې سیمې د دې کلي د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو علماء کرام ځوانانو استادانو اول خو د خورمې د کلي د هغه ملګرو ډېر شکریه ادا کوو چې موږ ته دا پروګرام را برابر کړ او بیا دا تاسې راغلو سپین ږیرو مشرانو او کشرانو د زړه له کومې شکریه ادا کوو چې موږ مېلمنو ته مې د قدر په سترګه وکتل موږ ته مې عزت راکړئ خدای پاک دې ټوله خورمه ته ټول کرک ته ټول خټک ته عزت ورکړي. عزیزانو ورونو ځوانان خلک دي شعر و شاعري کوي خوشحال خټک او شاه بابا او لر او بر دا ډېر درنې خبرې دي. خوشحال بیخي ډېر لوی سړی و خدای دې نور هم لوی لري. احمدشاه بابا ډېر لوی سړی و. البته موږ هم د دې وطن د دې خاورې بچي یو نن راغلي یو ستاسې بازار ته پښتانه یو بل چې ځي انسان چې یو بل ځي غرض خامخا لري دا که یو څوک راشي ودرېږي او دا ووایي چې بس زه راغلی یم زه هېڅ غرض نه لرم دا رښتیا نه ده بې غرضه تش د خدای پاک ذات د خدای ډېر اولوالعزم رفیع کښېنه د خدای ډېر اولوالعزم پیغمبران هم که به یو کلي له تله غرض به یې لره یو پیغام یې د الله پاک اخیستی و پیغمبران ختم شوي دي د الله پاک قوانین دا و قانون دا و چې انسانان به په یو تکلیف اخته شو انسانان به په یو خواري اخته شو یو ډېر ظلم به روان شو یو ډېر لوی جبر به روان شو بیا به الله پاک یو پیغمبر راولېږي بیا به د جبر او درواغو د ظلم خلاف تبلیغ کاوه کله غریبان کامیابه کله ناکامه خپل وخت به یې تېر کړي ولاړو پیغمبران ختم شوي دي قرآن کریم کې الله پاک وایي د ازل له ورځې د حق او د باطل جنګ روان دی او بیا قرآن کریم په خپله پر دې ګواهي کوي چې حق به
برلاسي کېږي زهوکا باطلا باطل به ورکېږي زموږ ایمان دی موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو نو پکار دا ده چې زموږ د الله پاک پر دې آیت باندې چې د حق او د باطل دا جنګ به روان وي د اولې ورځې څخه د تخلیق کائنات څخه او بیرته پکار ده چې زموږ دا باور وي چې د الله پاک ګواهي ده د دې لو ګواهي نشي کېدلی چې د حق او باطل په جنګ کې به باطل نابوده کېږي خو د حق سپایان به هم همت کوي د حق سپایان که کمزوري هم یې لږ هم یې خو ځان به منظم کوي ځان به سره صفونه به برابروي الله پاک وایي دا ګوري د ولس کومک د ولس د یو چا سره ملګري دا دومره ټینګ اصول دی چې دا رب العالمین د پیغمبرانو دپاره هم نه دی مات کړی الله پاک به یو سړي ته وویل ته زما پیغمبر یې چې الله ورته وایي پیغمبر یې نو معنا دا هغه انسان به معصوم و د ګناه به خلاص و او جنت یې فرض و ورته وویل چې ورسه دا زما پیغام دی دا ستا کام دی خبره ورته وکړه که دې یو غوټه پیدا کړه که یو غوټو انسانان د سره ملګري سو بیا نو نصر من الله و فتح قریب او چې ولس به نه راپاڅېدی د خدای ډېر لوی اولوالعزم پیغمبران غریبان پیدا سو تبلیغ یې وکړي محنت یې وکړي غریبان به یوازې قرآن کریم وایي چې نوح علیه السلام ځینې مفسرین وایي 800 کاله ځینې مفسرین وایي 900 کاله ځینې مفسرین وایي 600 کاله عمر یې و دا به دې کام ته وژغېدی هېڅوک نه راولاړېدی هېڅوک هېچا توکل نه اخیستی هېچا خواري نه کوله دی مجبور شو خدایه ستړی شو نفس مو خاطر خواري کوم ملګري نه کوي الله پاک خپل کښتۍ جوړه کړه دا خپل ټول ملګري درسره سپاره کړه نور کار ما ته راپرېږده ډېر لوی پیغمبران د الله پاک نبیان ناپوه ولسونو مړه کړل اره یې کړل مړه یې کړل په سلیب یې ټک ول نو ورونو دا کیسه روانه ده موږ راغلي مطلب لرو مطلب مې ځاني نه دی پښتانه داسې هم که چا کره ورځي مسافر یې ځي د چا حجرې ته کښېني شپه وکړي مړۍ وخوري په مخ یې خدای کار یا یو پور پر باندې یا یو ډېر سود پر بار شوی یا په یو بدي په دې بلا اختی چې وخه ټکه ما سره کومک وکړه ما سره دغه وکړه زه په تکلیف اخته یم داسې یو غرض مې نه دی راوړی غرض مې ځاني نه دی غرض مې وطني دی موږ هم پښتانه یو ته خټک یې ډېر دروند ټبر یې موږ هم پښتانه یو دا چې راغلي یو څوک د بنو څوک د کومه ځایه دا د هر یو د خپل یو ټبر خاوندان هلته کور لري دغسې یو ګزارش بازار لري چې راغلي دي نو غرض څه شي دی غرض دا دی موږ ته دا خطره رالوېدلې د سوب رالوېدلی دی دا فکر خدای پاک راچولی دی چې زموږ عزت موږ د دې خپل کام سره شریک وو زموږ عزت او بې عزتي سره شریکه ده که دا کام عزتمند و کام معنا پښتون که دا کام عزتمند و د ډوډۍ خاوند و د روزګار خاوند و ښې د علم ادارې یې درلودې ښه روزګار یې درلود د انصاف نظام یې درلود خان به هم په عزت وي پیر به هم په عزت وي تبلیغی به هم په عزت وي ټوپک والا به هم په عزت وي شپانه به هم په عزت وي ډاکټر به هم په عزت وي عام کلیوال به هم په عزت وي او که کام داسې لکه دا اوس په لوږو سپرو وختی لکه مسافر مرغان د بنو خلک ښکارونه کوي کرکر یې نیسي پښتانه بلکل لکه د کرکرې مرغان موږ بس مسافر مرغان یو 3 کاله مسافر ورک 4 کاله ورک په دوبۍ کې په کراچۍ کې په لاهور کې په فلانا کې بیا په 3 کاله کې یو وار راغلی د خپل خور مور په بچیانو په خوله کې دانې منې اچولې 3 میاشتې تېرې کړي بیا مسافر بیا ورک موږ ځوانانو ته سپین ږیرو زموږ کام ته خدای پاک دا دغه نه دی ورکړی چې دی د کور په څنګ کې مزدوري وکړي شپه د خپلې خورې سره وکړي د کور په څنګ کې مزدوري وکړي شپه د خپلې ښځې سره وکړي زموږ بچیان هم موږ د غلامۍ د مجبورۍ د مزدورۍ هغه حال ته رسېدلي یو چې زموږ بچیان هم الله
نو ما عرض کاوه ما زموږ مجبورۍ مزدورۍ لوږې او سپږې دیال ته رسېدلي دي چې زموږ ماشومان د بازوی وخت نه لري د 5 کالو ماشوم د 6 کالو ماشوم د 7 کالو ماشوم د جهان دا په کوڅو کې ګرځي خپل لوبې کوي خپله زندګي کوي زموږ لوږې دونه ټینګې دي چې دا بچیان هم موږ دلته مزدوران کوو پر دې کوکا پر هغه کبابي پر هغه مستري پر دغه باندې سکول جنې پاته مدرسه جنې پاته ماشوم بچی دلته د کبابي پر دوکان لوي دا زموږ ناجوړه معاشره دا بچی به څه شي زده کړي خو زموږ مجبوري دی 5 روپۍ راوړي 5 روپۍ بابا د دوبۍ سره 5 روپۍ مور څخه خرڅ کړي زندګي په تېره دا ډېر خطرناک حالت دا حالت د الله د جانبه نه دی دا حالت که د خدای د جانبه وای د رب العالمین د جانبه وای زموږ وطن لوږه وای او مروت وای لوږه که زموږ وطن لوږه وای تروه وای هیڅ نه وای پښت مشه نه سوی کولی بس موږ به خو ویلو چې خدای پاک خو پلار او نیکه مې دا وطن دغه کړی داسې نه ده زموږ وطن د دنیا د نعمتونو ډک وطن دی دا صحیح دی خټک ډېر ستړی سو یو بیر وی یو مالګه په زرګونو کلو خټک په ځان وکړ اوس نن په دې وطنونو کې د دنیا ډېر لوی نعمتونه ښکاره شوي دلته عالمان ناست دي په قرآن کریم کې چې الله پاک د کومو نعمتونو ذکر کړی دي که په جنت کې دي که په سوره رحمان کې دي دا ټول نعمتونه ستا په وطن کې ستا انار ستا زیتون ستا شات ستا شودې ستا اوبه ستا سره زر ستا سپین زر ستا غمیز ستا پټرول ستا چې یو شی ته پیسې کوي هغه ته لرې موږ دا سوال راوړی دی چې بیا موږ ولې وژنو ستا وطن د نعمتونو ډک وطن دی هر شی ستا زندگی دغه ده زموږ کړې دا زموږ زندگی ده دا زموږ جامې دي تیراس موږ یو بل موږ چې اغوستو کور تا پټ کړی دی چې د دیوال تا چې کړی دی زه پښتون یم دا خپل خور لیدل ما خپل مور لیدل دا ما ته معلومیږي چې دې خور د څه جامې به اغوسته 40 ورځې بعد 10 ورځې بعد روژه ده بیا کښېنی اختر دلته موږ 100 کسه ناست خدای په عزت لره 100 کسه موږ ناست یو دا د بنو ولا په کښې دا ګڼ د اختر په ورځ د هر پلار دا خوښی شي چې دوی بچیانو ته ښې جامې وکړي د هر سړي دا خوښی شي چې خپلې زنانې ته دوې جوړې جامې وکړي خپلې لور ته جامې وکړي که د یو چا په کور کې دغه کاکا دغه چې په لاس دا کاکا دی دا کاکا دی دا دی هېڅ یو سړي باندې لاس کېږي دا کاکا دی دا سړی دی که د دوی په کور کې 4 زنانې یي مور لور خور د کور والا او 2 جوړې د چټ جامې چټ نن سبا بیا د ما خفه کېږي به نه چټ نن خلک د ریس پر اسانو نه اچوي د بازار کې جنګي پر دې سپیو نه اچوي پر هغو بخمل اچوي دغه خلک موږ سبا اختر دی 2 جوړې دا کاکا چې ناست دی هغه سړی چې ناست دی دا بل چې ناست دی که 2 جوړې د چټ جامې موږ 4 ښځو ته په دې واړه اختر وکړل ولکه په بل اختر وکړي 2 میاشتې بعد بل لوی اختر بچی جامې به دي چیرې د بچي بوټونه به چیرې ټوپۍ به چیرې د لور دغه به چی ډېر خطرناک حالت دی عزیزانو دا حالت د زغملو نه دی دا د خدای د طرفه نه دی دا د انسانانو د ظلم د لاسه دی دې خلکو زموږ پر خزانو باندې پردي ښاماران ناست دي زموږ پر خزانو باندې پردي ماران ناست دي
موږ تیل راغلي یو چې عزیزه د موږ سره عقل شریک د موږ سره پوه شریک موږ دغه ولې ځو دوبۍ له موږ ولې ځو هلته څه شي دي هلته پټرول پیدا کېږي مالک یې عرب دی هغه پټرول خرڅوي بې حسابه پیسې راوړي په ایر کنډیشن کې پروت دی موږ ورځو د ده سړکان جوړوو د ده بلډینګان جوړوو زما په وطن کې ستا زی مالک دی نن چې دنیا خلک چې دی امریکا خپل د بچیانو محنت یې وکړي ظلمونه یې وکړل پلانه یې وکړه پلانه یې وکړه خپل د بچیانو منګولې یې هنرمندې کړي یو اپریشن وکړي 15 لک روپۍ یو نټ پورته کښاته وکړي یو F-16 جهاز جوړ کړي څو کروڑه ډالر یو موږ ګډ سره ملګري شو د دنیا ځوانان ښځې نر پروفیسران په یو چایخانه کې سره کښېني په یو پب کې سره کښېني په یو چوک کې سره کښېني مجلس دا کوي چې یاره د دنیا ماحول ډېر خراب شوی دی دودونه ډېر شوي دي دا درختې خلک پرې کوي ماحول خراب شوی دی څوک وایي فلاني ملک فلانی کار وکړي زموږ د چارسدې په حجره کې د خټکو په حجره کې د کوټې په حجره کې چې چیرې پښتانه دي پر چوک کې مجلس دا دی یو سړی دا بله پوښتنه کوي یاره مزدوري به چیرې پیدا شي دې ته موږ نه یو خلاص چې علم به څنګه کوي دې ته موږ نه یو خلاص چې موټر څنګه جوړېږي خبره دا ده چې یاره مزدوري به چیرې پیدا د منو په چوکۍ هم دا باس دی د مسخر په چوکۍ هم دا باس دی دا نو ستا بخت دی چې تا سړی څه وایي چې هر ځای دنیا مارکېټو ته شیان راوړي امریکن جهازونه خرڅوي انګریزان فلانی شی خرڅوي جرمن فلانی شی خرڅوي جاپان فلانی شی خرڅوي موږ څه خرڅو دا دوی منګولې دا به څه مقابله وکړي څو لکه منګولې دا خټک ډېر لوی کام دی خدای دې لوی کړي دا خټک به څو لکه انسانان به څو ورځې کار وکړي چې د یو ټویوټا موټر پیسې جوړ کړي څو لکه انسانان به لاس تڼاکې کوي چې موږ د یوه ټویوټا قدر موټر پیسې خپل مارکېټ ته راوړو دا رنګه موږ مقابله نشو کولی د جهان سره موږ انسانان یو او ښه انسانان یو خلک د موږ سره دوکه کوي موږ سره درواغ وایي زموږ په سترګو کې ګوتې رانیولې دي زموږ د عام خور لور سهار ماښام دعا دا ده یا الله پاکه دا زما زکام مې څنګه قسمت یا خدای پاکه د دې خیال دا دی چې دا لوږې دا سپږې دا د رب حکم دی د رب حکم داسې نه دی رب العالمین چې قسمت عالمان ناست دي ملایان ناست دي قسمت په عربي ژبه کې برخه ته وایي الله پاک چې وطنونه به ایښلي دي پښتون افغان ته د دنیا ډېر غني وطن ورکړی دی دا اباسین به ایږي دا اباسین به ایږي اباسین د دنیا په لسو زورور دریابونو کې دی زما او ستا د وطن نه راوځي زما او ستا په وطن کې راتېرېږي د ګوملې اوبه پکې لوېږي د ژوب اوبه کې لوېږي د ټوچي اوبه کې لوېږي د پنجکوړې اوبه کې لوېږي د دریا اسفاتو کې ګډېږي دریا فالګل په ګډېږي د اسمان اوبه هم ستا دي د ځمکې اوبه هم ستا دي ستا په وطن کې بهېږي زت ته د دریا پر غاړه ولاړ یو خدای ته خواستي کړو یا خدای پاکه باران پر دې فرشتې خاندي پر دې حضرت میکایل خاندي پر دې حضرت جبرائیل خاندي چې وبختوره خټکه وبختوره پښتونه دا دومره لوی دریاب لکه دا د کورن بازار لکه دا دغه تنبه دا دومره دریاب دی په وطن کې بهېږي ته باران غواړي خو راوې بندې کړه راوې تړه راوې تړ په خپله لور مې راوګرځو چې دا وطن سره زر راوځېږي تریخ کوی مشکل نه تللی مخکې زه راغلی وم 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې تریخ کوی که تریو کوی دا باسین پر غاړه موږ تروې اوبه شو دا باسین پر غاړه موږ باران ته خواستي کوو دا خبره ټیک نه ده دا خبره د انسان د موږ څه دوکه راکړې ده موږ خلکو دوکه کړي یو چې ته د ژبې خبره کوي زه پښتون یم یا دا مه کوه دا پاکستان ما کوي چې ته وایې زه پښتون یم زه پښتو وایم یا دا بله خبره د اردو به وایو دا د نفرت خبرې چې ته وایې د وطن خبر دا د وطن خبرې مه کوي بس یک پاکستان یوه اردو یو لاهور یو فلانا بابا پاکستان زنده پاکستان ملک پاکستان خو د 83 کالو بچی دی زه خټک پر دا مځکه د دنیا عالمان دا وایي پوهان دا وایي د دنیا لایبرریان دا وایي چې له امو نیولې امو موږ د روس سره باډر وو اوس روس ملکونه مات شو
پر هغه باندې تاجکستان ترکمنستان او قرغیزستان دا ملکونه دا مې راواخه تر اباسي نه پورې دا د دنیا عالمان وایي چې پر دې وطن باندې د حضرت عیسی علیه السلام او د ده د ډېرې محترمې مور بیبي مریمې د زېږېدنې مخکې دا خلک په دې ځای پراته وو موږ په کار ده ټول پښتانه موږ په کار ده چې دا خبره ډېر په جار وکړو ډېر په لوړ غږ یې وکړو لیکن په احترام د ادب په دایره کې چې وروره دا خاوره د امونې ولې تر اباسي نه دا ما ته چا په خیرات کې نه ده راکړې دا خاوره ما دې کام ته چا په زکات کې نه ده راکړې دا ما ته د معلومو او نامعلومو لقاو انسانانو خواني پښتنو د سر په قرباني پاته ما دلته د ځان اړوکې خاورې کړي دي ما د دښمن اړوکې خاورې کړي دي کېدای شي دغه بیره یا هغه پلوسه یا هغه غاز د یو سید پر سینه راشنه شوی کېدای شي دا موږ دلته ناست یو دلته په درزونو شهیدان خپل اړونه خاورې کړي چې اوس موږ د خاورو د وطن هره مځکه وشنې لس فوټه شل فوټه او لیبارټي ته یې وروړې هغه به دا ووایي چې په دې خاوره کې انساني اړونه دي دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی خلک د موږ سره دوکه کوي چا رئیس تی شی نه واست تی په هېڅ نه پوهېداست بیا د هندوستان اخبارونو د هندوستان کتابونه چې راواخې بیا یو سړی پیدا سو موهنداس ګاندیجي پلار نوم یې کرمچند بیا هغه په جنوبي افریقا کې و بیا انګریزانو بد ورسره وکړ د ګاډۍ سیفتس کې د باندې بیا د ده مغزو کار وکړي چاره د انګریز خلاف د ازادۍ جنګ په کار دی بیا راغلی پتلون مکتون یې وایستې ساده جامې یې واخیستې لکړه یې په لاس کې ونیولو په کانګرس ګډ شو بیا یې ازادي راکړه دلته چې دا کتابونه خلاص کړي نه سر د ښیي نه بر د ښیي وایي بس یو سړی و محمد علي جناح د هغه یو ټایپ وکیل و بیا یې ټایپ درلود بیا اقبال خوب لیدلی و بیا هغه راغلی مسلم لیګ یې جوړ کړي بیا یې ازادي درکړه خوشحالي کوئ اتڼونه کوئ که ګاندیجي نه وای که جناح نه وای تی به خدای خبر واشیان واست دا ډېر لوی خلک دي ته یې ازاد کړي موږ ورته وایو چې وروره ګاندیجي ډېر زندهباد پلار یې هم زندهباد لوی خلک ډېر لوی کار یې کړی محمد علي جناح زموږ د ملک اوسېد جوړونکی دی پر هر 500 روپیو نوټ باندې فوټو دی موږ جیبونه په ډک دي ډېر لوی سړی پلار یې ډېر لوی سړی لیکن یوه خبره خټکه عالمه ملا پیره فقیره پروفیسره دا په کار ده چې موږ واضح ورته وکړو چې و هندوستان والا خفه کېږئ مه و پاکستان والا خفه کېږئ مه ګاندیجي د ګاندیجي پلار د ګاندیجي نیکه دا نه و پیدا شوي محمد علي جناح د ده والد محترم جناح پونجا او د ده والد محترم نوم نه دی تیار شو دا نه و پیدا شوي چې پر دا مځکه ما د فرنګي سره خپل اړوکې مات کړي دا زه دې څه کوم خوشحال بابا 500 کاله مخکې وایي چې په نوم پښتون غوڅېږي په خوښېږي چې په نوم پښتون غوڅېږي په خوښېږي اورنګزیب داسې باچا دی د اسلام دا نن اول ورځ نه ده خوشحال بابا 500 کاله مخکې وویل چې په نوم پښتون غوڅېږي په خوښېږي اورنګزیب داسې باچا دی د اسلام موږ خلک که خوشحال ګیله کوله موږ خلک پر دې ځورولي چې ته ولې بېلتونونه شک کړي تا ولې دغه ته دغه ورکړی ته ولې پر وطن باندې میین یې ولې خپلواکي غواړې ورور دا خو زما کستور نه دی مور د شیدو سره رودلې ده دا خلکو زه مجبور کړی یم پروپاګنډه کوي پښتون دهشتګرد دی پښتون فلانا دی پښتون فلانا دی عزیزانو هغه وخت اوس تېر دی اوس جهان ډېر سره راکشلی شوی دا شی روان دی دا اوس دا کاکا امریکا کې هم خلک دي دا زموږ دغه کې ته د کیمره برابره کې سپینې والا یې هم دا زموږ پوره مخکې دا په لندن کې هم ښکاري نو موږ په خپله قام خبره د خپلې ژبې خبره د خپل دین خبره د خپلې عقیدې خبره د شرافت په شوکات کې کوو ګر جان به خبره جان ته به دا وایي چې موږ دهشتګرد نه یو که ته له موږه د دهشتګردۍ معنا زده کوئ نو پر موږ اوله دهشتګردي د یورپ سکندر اعظم کړې د عیسی علیه السلام د زېږېدنې 300 کاله مخکې سکندر یوناني مخه راوکړه راغلی
د هندوستان میدانونو ورشوګانو ته هیله وه راغلې په سوات باندې راووتی بیا د پنجاب پورې لاړې بیا ورته خوږ شو بیا غریب بیمار شو مړ شو بله 3000 کاله بعد بله زموږ د وطن د شګردي فرنګي پر موږ کړې ده د اباسین لغاړې موږ سره دواړې 3000 کاله مخکې هم یورپ موږ سره د شګردي کړې وه دا اوس 200 کاله مخکې فرنګي د موږ سره کړې موږ نوره د شګردي نه ده کړې زموږ وطن پر شوق پروت دی چې هر لیونی به پیدا شو چنګیز اسکندر اعظم تیمورلنګ بل بلا دا بیخي ډېر دي دا چې به پیدا شو مخه بیا راوخه په موږ کې به خطر لوېدل موږ به د خپل وطن دفاع کوله دی به تړی بیا چې به راتېرېدی موږ په ستړو وخته وو نن زموږ دا ما ځاني دغه غلطه وایي پښتانه واحد خلک دي په وطنونو کې چې یو بل ته لاس ورکړي وایي ستړی مه دا هېڅوک نه وایي نه جرمنی و جرمني ته وایي نه عرب و عرب ته وایي نه پنجابی و پنجابي ته وایي نه سندی و سندي ته وایي پښتون قام د خپل تاریخ په ستړو کې دا یو خبره د روبړ برخه کړې ده چې خټک ته ورسي خټک افریدایي که شینوار یې بل د روبړ سره کوي د ټولو خبرو د مخه دی وایي ستړی مه معنا دا ده چې موږ هر وخت یو بل ته ویلي دي چې وروره وطن مې قیمتي دی وطن مې پر شوق دی بیا ستړي راځي ستړي کېږو به نه ملا به تړو زموږ د روغبړ برخه ده که څه ستړی مه سي او تر اوسه موږ نه یو ستړي سوي یو کار به موږ کوو عزیزانو دا وطن ما او تا ته زما او ستا پلرونو د قربانۍ په نتیجه کې سپارلی دی دا خورمه یو وخت دا خوري مالکان د باچهانو په هندوستان کې باچهي جوړولې پښتنو په ایران کې ننولې ستا بې مرضي نه باچهي جوړېدای سوه نه ستا بې مرضي باچهي نړېدای سوه دا پښتون سړی نه مني چې ته دا اوس څه وایې موږ څنګه باچهان یو موږ په دوبۍ کې ستړي ستومانه شو خیر د موږ پورې را رسولی دی نو موږ به یوه وعده د خپل ځان سره کوو او یوه وعده به د خپل خدای سره کوو چې الله پاکه زموږ کومک وکړي موږ ته توفیق راکړي چې موږ د خپل وطن چې نیکونو موږ ته را رسولی دی د دې په ښه رنګ کې خپلو بچیانو ته وسپړو چې پر دې یو ورځ کې پر دې یو ډوډۍ وي چې پر دې یو حیا وي نو عزیزان د هغې لار دا ده چې موږ به مشوره سره کوو عقل به سره شریکوو پوه به سره شریکوو د دښمن د چالاکي خبرې به په دین په دنیا ثابتوو چې دا دوکه ده الله پاک د خپل ربوبیت یوه نقشه دا بولي ما خیر سوره روم به وي آیات زما هیر دی الله پاک وایي زما د ربوبیت په نښانیانو کې یوه نښاني دا ده چې د آدم علیه السلام او حوا نه بچي یوه ژبه نه وایي یو مور پلار دی آدم یې پلار دی حوا یې مور ده لیکن موږ په زړه او ژبې وایو یو ګرد انسانان دا الله پاک د خپل ربوبیت نښاني بولي پاکستان وایي پر دې به کار نه لري پښتو به نه وایي یک دونی دونی دو دونی چار بس لګیا به اوسه فقیرانه آیه صدا کرچلې میا خوش رو هم دا کرچلې چې که تا وویل چې وروره خوشحال خټک وایي دا بیا څوک که تا ویل چې رامان بابا دا بیا د کومې خوا راغلی دا چلونه دوی کوي بل ځای الله پاک په قرآن کریم کې وایي ما موږ وایو چې 1,40,000 هادیانو پیغمبران دنیا ته راغلي پیغامونه به وو موږ ته صرف 4 کتابه پاتې الله پاک په قرآن کریم کې وایي ما نه دی لېږلی هیڅ رسول یا پیغمبر یو کامل بې له هغه بې ژبې یوه خبره زه د دې علماو ته کوم یا پروفیسرانو ته کوم په دې سوچ وکړي موږ 4 کتابونه منو انجیل دی تورات دی زبور دی قرآن کریم دا 4 سره کتابه د خدای د دې 4 سره کتابو مخاطب انسان ته موږ انسانانو کتابونه 4 دي کوم د ژبې اهمیت نه وای بیا د الله پاک دا 4 کتابه په کار چې په یوه ژبه اول کتاب چې په کومه ژبه وو دویم هم باید په هغه ژبه وای دریم هم باید په هغه ژبه وای څلورم هم په هغه ژبه وای یا کتابونه د خدای دي ژبې یې 4 عبراني ده د یهودو ژبه داود علیه السلام د کام ژبه د عیسی علیه السلام د کام ژبه او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د کام ژبه عربي نو چې الله پاک انسان دپاره هر پیغام په دې معنا چې کوم کام ته لېږي په هغه ژبه وو نو د ژبې اهمیت شته
ساينس دا ثابته کړې ده چې د انسان ذهن په خپله ژبه کې زیات وده کوي. فرض کړئ یو خټک شپانه دی، ګرد وخت یې یا غوبه دی، ګرد وخت یې اوښان په ولي دي یا یې میږو ګډې په ولي دي. دا شپانه اصل کې د میږو د وزو استاد دی. دی د خپله استادي ځکه نشي بیانولی چې دی خپله ژبه نشي لیکلی. که اوس ته یو خټک شپانه راولې پښتو ورزده کړي، لیک ورزده کړي، لیک ورزده کړي، دی به تا ته پر میږو باندې د 2 صفحو بهترین کتاب دی. که ته یو خټک شپانه ته خټک غوبه ته چې ګورم یې په ولۍ د اوښانو د خپرو هغه عالم دی د خپل دغه، لیکن د خپل علم لیکلی نشي، په خوله یې بیانولی شي. که موږ یو خټک غوبه یو خټک ساروان پښتو ورزده کړو په شپږ میاشتې، نو خو ده زده ده، ګرامر د ده زده دی، د دغه غلطي دی نه کوي. ستا لیک ورزده کړي، هر خټک به تا ته بزګر سړی چې په ځمکه کې کار کوي هغه به 200 صفحې پر دغه در وکاږي چې چڼه څنګه کرل کېږي، د چڼې مرض څه دی، اوبه به څه وخت ورکوي، پولې به څنګه کوي، دانه شی به څنګه ګرځي. چې چرګان ساتلي پر چرګانو به 200 صفحې کتاب وي. چې ژبه نه کوي ور موږ ګده بې علمه یو. اوس دا موږ ناست یو، که موږ خپلو پښتنو خویندو میندو ته پښتو ورزده کړو، موږ 100% لټریټ شو، موږ ګرده بس عالمان شو، بس په خپله ژبه دې لیکئ. دلته پر دې پابندي ده، هغه به بیا ګورو راځي به کوي. معجزانو دوی دا خبره کوي، د کام خبره به نه کوي. د عیسی علیه السلام، د موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام پیغمبري پر یوه خبره ده، د ده کام دی یهود، ښه وطن یې دی، بل قبضه کړي دي، بل غلامان کړي دي، بل تړلي دي، حلالوي بچي حلالوي، ښځې د خدمت لپاره په ځوانانو باندې خټې کوي، په ځوانانو باندې خټې کوي، دغه کوي. الله پاک ورته وایي موسی علیه السلام وایي و موسی ورسه و فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص. غلامي الله پاک بندګي بللی ده. غلام څه شي چې وطن ستا یې بل یې خوري، نو استرخانه واري د دنیا جا نعمتونو پرې غلی یې خوري، تا ته یې نه ده که دا غلامي ده. او د دې خلاف راپاڅېدل، د دې خلاف تنظیم جوړول، د دې خلاف صفونه جوړول، دا د موسی علیه السلام سنت دی، دا د پیغمبر سنت دی. بیا د قرآن کریم پر دې ګواهي ده. الله پاک وایي د ظالم او د مظلوم په جنګ کې زه د مظلوم ملګری، چې زه مظلوم یم، زما وطن بل نیولی دی، زما وطن بل دغه کړی دی، زه ور ولاړېږم، د ظالم سره مقابله کوم، هېڅوک زما ملګري نه کوي. د خدای ملګري په دې کې ثابته ده په قرآن کریم باندې. نو خپل صفونه برابروو، خپل صفونه برابروو، عقل سره شریکوو، بل څوک یې کوي که نه کوي. موږ دا فیصله کړې، موږ دا فیصله کړې ده چې موږ د خپل کام دا لوږي دا سپږي نور نه برداشت. دې دپاره موږ خپل صفونه برابرو او د موسی علیه السلام پر سنت باندې د دې ظالمانو خلاف تنظیم جوړو. په دې کې د موږ سره کومک وکړئ، په دې کې د موږ سره عقل شریک کړئ. که زموږ خبره د پښتو د پښتونولۍ خلاف ته، موږ ته یې ورونه یو، د خدای ورو هم درته نه شو، د قرآن دا هم درته نه شو، موږ ته یې وښایست بیا یې نه کوو. که زموږ خبره د قرآن خلاف ده، الله د پیغام خلاف ده، عالمان خلک یاست، موږ ته یې راوښایست، موږ یې نه کوو. دغه یوه خبره موږ نه منو، که خټک ووایي هم یې نه منو، که افریدی ووایي هم یې نه منو، که زموږ د وطن خلک زما نیکه ووایي هم یې نه منم، چې وروره خیر خیریت دی، پښتانه ډېر خوشحاله دي، وخت مه ضایع کړه. دا یوه خبره موږ نه منو. نور هره خبره منو. په دې کې عزیزان د موږ سره کومک وکړي. د وطن علما دي، د خدای جهان مدرسې دي، خاص ورته کوو، په زرو عالمان دي چې وروره قرآن شریف راواخلي، شایسته درسره واخلي، د جهان په مارکیټ کې هم، د پاکستان په مارکیټ کې هم په خپل کام خبره کښېږدي، بحث یې کوي، ثابته یې کوي او ویې غواړي. وکیلانو ته به خواست وکړو چې وکیله تور کوټ واغونده، مهرباني وکړه، دا وږي دا سپږي، دا ته د غل نه دي عزیزانو. نن هم عزیزانو زموږ خویندې باید موږ کام دی چې زموږ خویندې مندې د شادۍ په ورځ هم ژاړي. ستا کره به واده وي، ته به ډېر خوشحاله یې، تمبل به غږېږي، اتڼونه به چې راسې لور به دې خور ښځه به دې ژاړي. اوس به مړي بختوري و نیکمرغه پر څه شي ژاړي؟ یا خدای مې د ژړا وساتي،
که صنوبر د لیوی څنګه خوند دی صنوبر ورک یو صنوبر د یو کور ورک دی محمد ګل د بل کور ورک دی مسافر دی اوس ټلیفون راشي اوس خدای دې نه راولي چې اوس ټلیفون راشي چې په دوبۍ کې دماکه سوی دېرش کسه مړه په دا شپه موږ د 1 کروڑ روپو ټلیفونونه ستا ورزوی هلته دی زما ورور هلته دی دا بل پلار هله ټلیفون کوو په دوبۍ کې دماکه سوی چې زما بچی ژوندی دی دا ډېر خطرناک حالت دی د دې د بدلولو دپاره قرآن کریم په قرآن صفا وایي زه نه بدلوم د هیڅ قوم حالت تر څو چې هغه قام په خپله د خپل حالت د بدلېدو اراده نه وي چې ودې کړه بیا الله پاک وایي زه ستا ملګری دې دپاره موږ راغلي یو عزیزانو کلي په کلي ګرځو تیل راغلي یو پر دې سوچ وکړئ پر دې فکر وکړئ که زموږ خبره د غیرت مالګه یې کمه ده ته در ما غیرتمند یې ورپرایه کې د پښتو ټکي مانده دي تی پره کې د شري ټکي کمزور دي تی ور برابره داسې سره کښېنه ته په هره پارټۍ کې جمعیت علماء اسلام کې زنده عوامي نیشنل پارټۍ یې پلانۍ پارټۍ یې جماعت اسلامي یې پښتونخوا یې لیکن موږ سره پښتانه یو موږ سره پښتانه یو غم مې سره شریک دی راسئ یو متحده محاذ جوړ راسئ متحده محاذ جوړ د دنیا جان پټرول دغه کېږي دا انشاءالله سره ژوندي به وي که خدای سره ژوندي به وي که خدای کول دا بازار یې ګواه چې موږ لږ سکونه برابر کړو دا OGDCL دی کاره بلا ده 85,000 ګیلنه ته د ورځې وړې زه تروې اوبه څښم یا داسې نه څښم زما رایلټي ده زما پیسې دي دا هلته به ماته د اوبو پلانټ جوړوي دا تروې اوبه به زما د پټرولو د ګیس په هر څه پاکوي دا اخوره مې له زما خور مور لوی راولي که همدې ورځ راځي چې زه به تا ته درېږم چې دا پټرول ولکه یوسي دا پټرول بیا ولکه یوسي د پاکستان د آیین 85مه ماده ده انشاءالله 55مه په هغه کې دا وایي که یو ځای د تیلو کوی پیدا شو د اوبو د ګیس دا د پاکستان آیین چې که یو ځای د دغه کوی پیدا شو د ګیس دا نږدې شاوخوا کلي درګرد پاکستان د مخه حقداره دي چې ته یې به ګیس ورکوي دا د پاکستان آیین وایي چې که یو ځای د ګیس کوی پیدا شو د پاکستان تر ټولو ښارو دغه نږدې کلي اول حقداره دي ته به ګیس ورکوي تر اوسه پورې دې علاقې ته ګیس نه درکول شوی موږ یې په غلا هغه دوی په خبر دي موږ یې په غلا واخو بیا د هغه پرې کړي بیا چې پرې کوي زه 2 لکه روپۍ رشوت ورکړم دی بیا کنې لنګه غوايي یې جوړه کړې موږ دا وایو OGDCL ته د دې جلسې قرارداد یې څه جوړ کړي موږ دا وایو چې عزیزانو دا زموږ ګیسونه دي نورې خبرې به بیا کوو کم سې کم ښه په حلاله په قانوني طور 4 انچه 4 انچه پایپ زموږ په بازارونو کې تېر کړي چې زموږ خلک یا ویلډینګ په وکړي یا د کور ډوډۍ په پخه کړي دا به راکوي موږ دې دپاره تنظیم غواړي دې دپاره دغه غواړي پټرول دغه شوي پیدا شوي دي دا به موږ مطالبه کوو ته به هم کوو چې وخت راشي انشاءالله په کار دا ده دا زموږ حق جوړېږي چې زموږ د تیلو آیل ریفاینري دلته نږدې جوړه شي ورپاټک کې آیل ریفاینري چې راله په زرګونو که نه په سلګونو خټک کلرک ډرایور چوکیدار پلانه په سلګونو خلک به د مزدوري دغه دلې به خپله مزدوري کوي شپه به د خپلې مور سره دې دپاره عزیزانو موږ د خپل تنظیم جوړوو تنظیم سته ستاسې کومک غواړو موږ ته به دعا کوو تر هغو چې ملګري کېږئ موږ به انتظار کوو که نه په دعا پیسې نه خرڅېږي چې د سهار ماښام یې دعا کوو چې خدای پاکه دا هم د کار خلک دي خدای پاک ملا یې وتړي که نه چې راسره ملګري شي خو لو میله ده راسره ملګري کېږئ به که خدای کول په خوښه دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده دې دپاره موږ راغلي یو د یوه شي احسان به خټک ماما نه راباندې کوي ته پښتون یې زه پښتون یم ستا کره راغلی احسان دې مولا کوم منم ټکاله به راکوې ښه ضروره خوندوره ټکاله ښه پسته بستره به راکوې دا اودس اوبه به راکوې چې زما کره رالې ټکاله به در کوم پسته بستره به در کوم دغه به در کوم نور به انسانان ګزاره سره کوو ته په کارو وخته خلک یې پښتانه لنډۍ کوي وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه ته د راتګ نه یاست که مې سمه ټکاله راکوله زه بیا راځم بیا راځم
که چیرې دغه د یوه خبره دا عزیزانو په هر کلي کې کړې ده پښتانه خلک یې اوس دنیا ډېره چټکه ده کله به چیرې پرله پېښ شو زموږ دپاره ګرانه ده چې دا ګټ خلک وپېژنو که یو ځای پرله پېښ شو اسلام آباد سکر جکم آباد چین روس فلانه یو ځای غږ به کوي چې وروره جوړ یې په خیر خورۍ مې کلي نه راغلي واست موږ په بازار کې دا تکړه موږ هم نه یو چې کالي به در باندې سور چې خټکه پسه در لالوو یا غویه یې لالوو یا اوښه لالوو لیکن یوه وعده در سره کوو د ګوړې چای تر مړېدو پورې ټول یې څښل د ګوړې چای تر مړېدو پورې تر هغه لپاره راغلي یو عزیزانو دا پښتونخوا ملي پارټي ده دا زموږ ملګري دي ستا یو کور و دا وخت لمانځه دي ما هم نه دی کړی ځینې خلکو جماعت وکړي خپل لمونځونه به وکړو پر دې خبره سوچ وکړي د کام بیت د کام ناتار بې کامه نه راګرځي تر هغې د مخه پښتانه وایي زوی هلته وهه چې په رمه لیوان نه یې ګډ شوي تر دې د مخه چې خلک موږ سره دغه کړي خلک ډېر ظالمان دي دنیا ډېره ظالمه ده نن جهان د علم دې دغه ته رسېدلی دی وایي دا ماران ډېر مه وژني دا زهریله ماران مه وژني بیا د دنیا ښایست خرابېږي دا لیوان مه وژني کاږیان مه وژني پړانګیان مه وژني تنځرې مه وژني کرکرې مه وژني یلۍ مه وژني بیا د دنیا دغه خرابېږي هلکه نو ظالمه زه د تنځرې حیثیت نه لرم دا زما سر دا زما عزت ولې بې حسابه عزیزانو خدای دې ورځ نه راولي د خرمې د بنۍ دا اوس 40 کاله جنګ په افغانستان کې وشو زما او ستا هر خور هر مور چې ورکه ده دا زما او ستا عزت دی دا د دنیا په هر مارکېټ کې خرڅ شي د دنیا په هر مارکېټ کې خرڅ شي ته په دې نه خلاصېږې چې دا خو زما خور نه و زما خور خو وه ستا دې نه زما خور خو وه د یو سلیمان خېل لور خو وه د یو ازبک خور خو وه دا نو یوه نه ده په زراو 40 کاله کېږي قتل عام شروع دی دا جنګ وشو روسیان راغله ته یې ګرد په خبر یاست په دې جنګ کې د الاسکا د سکیمو باسه وه سکیمو یو ذات دی رینډیر ساتي په دغه د سکیمو ماسیوه په دا جنګ کې د دنیا هر چا برخه واخیسته هر مذهب هر بریاعظم هر دین اسلام مسلماني بودمت و پلانا جنګ یې ګډ کړي موږ یې سره پرېښو دوی ولاړو 40 کاله کې موږ سره وایشتو دا اوس موږ لګیا یو په افغانستان کې به اوس هم 10 کسه یا طالب په نامه یا د عسکر په نامه یا د افسر په نامه د کندن په سلګۍ چا به دلته ګولۍ لګېدلې چا به دلته لګېدلې خلک بې وړي درېد موږ خو دغه نو سره کولی موږ خو ګواښ نو سره کوو موږ په خپله خو راخته سو ما ورور خو د ژیره سره ونیول لکه ظالمانو مسلمانانو لکه کفر خو دې نه راځي د اسلام 250 بچي 250 جازون سعودي سه واخد در اندونیشیا پورې بیا در مصر پورې بیا تر ترکیې پورې 250 که څو بچي که 150 دي که 350 دي شپږ 50 بچي دي جازونه لري چنکونه لري پوجونه لري ظالمان خلاصي دوه غنیان یو ملا عبدالغني برادر طالبانو مشر دی یو غني د اکثر د حکومت مشر دواړه غنیان ونسي واش پر ونسي چې ګرام دی دغه لاس وپېچي چې ولې لکه ځان نه پوکړي کراک شیر نتته به شي کوم نتته درکو یو امر را جوړ کړي یو دغه را جوړ کړي اخر موږ څه ګناه کړی په دا باندې کې چې دوه اوښ سره جنګي خلک سره خلاصي چې هر سهار راتلم دا توشان سره اخته او دروز سره اخته دا سره خلاص کړي د ظلم بیا د بیمه په نوم یې نسو اخیستلی چې دوه شپې سره جنګي خلک یې سره خلاصوي خلک زموږ په دغه خبرې نه کوي زموږ په هېڅ شي باک نه کوي نو هر څه موږ ته پاتې خپل ګواښ به هم موږ کوو خپل لښکر به هم موږ جوړوو خپل د بچیانو غم به هم کوو دوی اوس پروپیګنډ نور کار سوی دی دوی اوس پروپیګنډې کوي چې پښتون دهشتګرد کې ملا دی هم دا بل کار نه لري بس ښځ انسان نه لالوي چړې په لاس کې دي کې بریتونو ژره خلیلی ده دا په دننه طالبان دي په زړه کې طالب دي خلک لالوي دا دروغ موږ وایو د دنیا کتابونه راواخلئ د سکندر یوناني سه یې واخله د فرنګي پورې زموږ وطن نه د دنیا جهان جاسوسان راغلي دي هېڅ چا دا نه دي اوس دی دهشتګرد دا یې ویلي دي چې دا ډېر بهادر قام دی په جومات کښېنه ډوډۍ مفته ده پوښتنه نه کوي هندو یې که مسلمان ډوډۍ درکوي بستره درکوي صاحب دې رخصتوي البته یوه خبره که ته زما په وطن ګوتې ویې زما په وطن دا زما مور که زما په وطن ګوتې ویې د دې په وسایلو قبضه کوې یا د دې د نیولو کوشش کوې
بیا زه تر هر رنګ خطرناک شي بیا جنګ درسره کوم بیا دې سترګې باسم بیا ځان په تا وژنم تا د کاره باسم نور موږ جنګ نه کوو موږ انسانان د آدم علیه السلام او نه بچي وو ته عیسائی یې زنده باد ته یهودي یې زنده باد ته هندو یې زنده باد تا هره بلا چې زه مسلمان ما ته به ګزاره څنګه سره انسانان یو څنګه به ګزاره سره ګزاره دا ده هغه زما د خاورو جومات دی د دې عزت وکړه زه د ګرجې عزت دغه زما د خاورو جومات دلته امام د غریب سره د دې عزت وکړه زه ستا پادري سره کار نه لرم هندو الله پاک هم وایي وایي تاسې دغه ټولو ځایو احترام وکړئ چیرې چې زما نوم اخیست کېږي بیا په آیت کرسي کې وایي لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته ته هندو یې زنده باد ته سیک یې زنده باد چې د لمانځه وخت راغلی که تا لمونځ کوئ ورڅه خپلې عبادتګاه زه جومات ته ځم کوم جومات ته نه کوم دلته څادر دغه کوم لمونځ کوم او که داسې یو بې لمانځه ته بې لمانځه موږ کوم بې لمانځه سته ته یې مه کوم موږ ډېر نه کوو ور به سو حلاله عیسی به بیا هلته شوي نو عزیزانو دې خبره کې چې موږ دهشتګردان یو موږ دا کار کوو نو ومې چې همدغه لمونځ قضا نه شي درې خبرې به موږ خپل بچیانو ته زده کوو چې و بچی ته د پښتانه بچی یې زما زوی یې مسلمان یې ته مسلمان یې د مسلمان بچی یې چې د لوږې مرې هم د یو کمزوري انسان کور چې د سرو زرو ډکي دلته به د قبضې کوشش نه کوي دا ظلم او چې د ظالم او د مظلوم جګړه وه که په خرمه کې وه که په کرک کې وه که په پېښور کې وه که په فلسطین کې وه که په امریکا کې وه د ظالم او د مظلوم جنګ و زویه ته به د مظلوم ملګری او درېیمه وصیت به دا ورته کوو چې بچو زویه دا دوې خبرې درېیمه دا ده چې خپل حق بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده زوی دا به نه کوي دا زموږ د بچیانو ته ښوونه باید شي خپل صفونه به برابر کړو د وکیلانو په باس به وغواړو په مرداباد زندهباد به وغواړو په جرګه به وغواړو د علماو په تفاسیرو به وغواړو د وکیلانو کې نه راکول دا ګردې ستړي شوې او خامخا خدای دې ورځ نه راولي او خامخا وڅوباړي ته مجبور شو بیا نو خټک ملا دې مات شه که تاسو هم څوباړی نه واخلئ ډېره مهرباني یا حي یا قیوم الله اکبر